الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړی دی چې بعض اوقات دا ریډینګ د پاره چې کله ریډر راشي او یونټ ځان سره محفوظ کړي نو دی له خلک پیسې ورکي چې کم یونټ استعمال شوی دا غي نه کمی ولیکا نو هغه کمی ولیکي او پیسې واخلي. نو د شریعت په نظر کې د دې دوانو سړو کم چې دا پیسې اخلي او کم چې دا پیسې ورکي څه حکم دی؟ بجلی قانونا دا د حکومت ملکیت دی چې د ملک اجتماعي مفادات د سره وابسته دي. دا ملکی قوانینو مطابق دا د ملک پر رعایت باندې خرڅول شي او چې څومره بجلی انسان خرج کی استعمال کی داغه مطابق حکومت د دینه پیسې اخلي د بل په صورت کې. نو کو چرته یو انسان بجلی استعمال کی او د دې عمق کومره پیسې ورنه کې څومره چې د دې حق دی نو قانونا هم دا انسان مجرم دی او د شریعت په نظر کې هم دا انسان مجرم دی. نو کو یو انسان ریډر تا چې کله د ریډینګ د کموالی پیسې ورکی نو دا پیسې اغستل د لپاره د شریعت په نظر کې دا د رشوت په زمره کې داخل دي. نو دلته دا رشوت ورکون کې او اغستون کې دوانه د حدیث پر سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الراشی والمرتشی. د دوانو جهانو سردار پر رشوت اغستون کې او رشوت ورکون کې په دوانو لعنت ویلی دی. لعنت معنا دا چې دا خلق د الله د رحمت نه لري دي معنی د الله اس قسم رحمت نه نازلېږي. او رشوت انسان ورکیم دی ته حاکم ته یا یو بل انسان ته بده وجہ چې حاکم د په حق کې فیصلو کی د شاهد مطابق فیصلو کی یا د چې غوست دي د حاکم نه یا د بل انسان نه دغه مطابق د سره معامله وکړي شي نو دغه ته رشوت ویل کیږي. نو لہذا کم خلق چې دا طریقه کار کې دوانه عند الله هم مجرمان دي او د قانون د ملک د قانون هم دا مجرمان دي. الله رب العزت به د دینه تپوس کوي. بعض اوقات خلق تارونه واچي پغلا باندې بجلی استعمالي او بیا دا حیله پیش کوي چې حکومت زموږ سره ظلم کوي نو موږ ته بدی طریقې سره بدل اخلو. دا غلطه خبره ده. حکومت تا سره ظلم کوي نو ته چې کله پغلا باندې بجلی استعمال کوي نو دغه بجلی حکومت لزور نه ورزي بلکې حکومت هم دغه استعمال شوه یونټ په نورو بلونو باندې تقسیم کی د غریبانو نه زور وباسي. نو دا ظلم ته د غریبانو سره کې د حکومت نه اس قسم ته بدل نشي اغسته. لہذا دا حیله بالکل قابل قبول نه ده. اغلا بجلی استعمالول شرعا هم ناجایز دی قانونا هم دا جرم دی. السلام.